إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأنبياء عبادة وذكر الصالحين كفارة للذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اولیاء سر ناست کی ثواب دے چه خندا ور پوری کړي دل عذاب دے. اولیاء د پاک حضرت گلو ندی دغه ټول دا شریعت گلو ندی. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. زمان اسلام عزتمند مسلمانان رونو اللہ رب کائنات عز وجل سر زما پا کامل ایمان خوشحال کا دا جمعی مبارک ورځ دا ربیع الثانی عظیم و قدرمند میاشت شروع دا. دا میاشت مبارک خپل فضیلت او برکت لري. دا قرآن عظیم الشان پا دی آیات مبارک کے دا اولیاء تذکرہ شوی دا داغی صفتون بیان شوی دی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، خبردار بیشک دوستان دا اللہ تبارک و تعالی چاگا اولیاء دی صلحاء او دیندار خلق دی لا خوف علیہم پا حقی باندی من خوفی یربن ور باندی نوی ولا هم یحزنون او نباغی غمجن کی. دنیا کی بم پاغی باندی یر نوی او خوف باور باندی نوی غمجن کی بم نو پا آخرت کی بم آغی باندی یر نوی
او غمجن کیږي بنه، پریشان کیږي بنه. الذین آمنوا وکانوا یتقون. آغا خلق چې د ایمانونه تیر کړي او تقوا چې کوم دی هغه پرهیزګاری کړی وي. آغا اولیاء بزرگان چې هغه د ایمان هغه خوان او لذت سکلی وي او تقوا اختیار کړی وي. بزرگان، اولیاء، صلحاء، دیندار خلق دا د الله دوستان دي، الله ته نږدې خلق دي. ګوره با چې عام خلقو کې او د الله په نسبت باندې نږدې خلقو کې څومره فرق دی. عام خلق 5 وخت موز ادا کوي، په وس سره چې کوم دی مسجد ترازی د جمع د جمعات د پاره، مانزه د پاره، د جمع د پاره. اولیاء هغه خلق دي دوستان الله چاغي پشپک او پورس کې شپه ورځ کې الله تبارک وتعالى راضي کوي او الله خفه کوي نه. فرض مز خو پرېږده، نوافل، تهجد، د اشراق منځونه، ذکرونه، فکرونه، درودونه، سلامونه، تلاوتونه، دا ټول هغوی په ځان باندې لازم کړي او دا کوي. ځکه ورته اولیاء ویلی شي، بزرگان دوستان ورته ویلی شي. اولیاء کرام الله ته نږدې خلق دي، دا وی خبره منل کیږي. د وخت د دې زمانه د یو بادشاہ مشیر چې ورته وي داغه په خوا کې چې ناس وي او داغه سره مشوره کوي او هغه سره ناس وي، نو ګوره داغه خبره به منل کیږي. که څوک هغه مشیر ته درخواست وکړي ناغه بادشاہ وخت وړاندې کولی شي. اولیاء کرام د الله تبارک وتعالى نیازبین مخلوق دی، دوی الله ته نږدې دي، دوی الله تبارک وتعالى پیژندلې او چې څوک د الله شي نه الله د هغوی شي. پیرانو پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تیر جمعہ مبارک هم داغی واقعات مون ذکر کړیو. په دې میاش کې هغه مبارک دنیا نه پرده شو سفر کړو، د آخرت په طرف باندې تلو. د پیرانو پیر دستگیر الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ د والد محترم د پلار نوم ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. ابو صالح موسی جنگی دوست د پلار نومو، د مور نوم فاطمه ام الخیر وا، د مور نامه وا، او د مور د پلار نوم عبدالله سومعی رحمت اللہ علیہ. اوس د پلار نوم ابو صالح موسی جنگی دوست دی. ابو صالح موسی جنگی دوست وته ولی وی هر وخت پاغه د خپل نفس سره جنگ کو، خپل نفس په وتوی دا کار کول غواړي هغه به داغه خلاف کار وکړو، نفس په هر وخت خپکاو او نفس ته به چې کوم دی ترجیح نه ورکوله او د ورځې بروجو او ټول شپه به الله ته ولاړو. د کمالو ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ د رمضان علاوه د رمضان د میاشتې نه علاوه به د ورځې روزې نیولې، د شپې به عبادت کو، د ورځې به روزه او د شپې به ټوله شپه عبادت کو. ځکه ځان الله ته واصل کو او ځان الله ته نږدې کو.
حضرت ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ مبارک نفلی روجه یورز نیولی وا د دریاب په غاړه باندې ناسته او د چارندام کوي د مازیګر وخت دی او د چارندام کوي د دریاب په غاړه ناس دی او چې وی قتل په دریاب کې یو سیو را روان دی مړه ته ویل سیو را روان دی سیب هغه را واخیستو ډیر مزیدار دی او ډیر حسندار دی بس ځان سره توحدان کې راواغشت او چې کله خپل خلوت کې روجه ماتوله نو هغه سیو کټ کو په هغه سیو باندې روجه ماته کړه دغه خو بو راوړیو او بو کې را روانو بس در راواغست په هغې روجه ماته کړه کله چې روجه ماتې وشو د ماسخوتن لمونځ یې وکړو سوچو فکر یو کو چې تا نن پس باندې روجه ماته کړې ده نن خو په دریاب کې یو سیو را روانو او تا په هغه سیو باندې روجه ماته کړه دا وایي دا سیو به د چا وي ګوره د الله دوست دې ته ویلی شي ښه چې د پټي پټي شیزونو فکر هغه کوي چې دا حلال دی او که حرام دی او خپل ګیډه کې حلال اچي د حرامو نه ځان ساتي دې ته د الله دوست ویلی شي ولی ویلی شي سوچ یې وکړو چې دا مړه به د چا وي دا سیو په دریاب کې روان دا به د چا و ما خو ورباندې روجه ماته کړې وه آخر د خپل خلوت نه ووتو د دریاب غاړې ته رالو د دریاب په غاړه ولاړ دی سوچ کی داسیو خود برنو بو کی راغلی بس د دریاب په غاړه باندې روان شو دا مزل زما د پاره خره دنیا کی تکلیف خره او کو پورز د قیامت الله تبارک وتعالى ما ته وی چې ابو صالح تا خو په یو پردیسیو باندې روجه ماته کړې ده نو بیا ما سره جواب نشتا تا خو په یو پردیسیو باندې روجه ماته کړې بیا ما سره د هغې جواب نشتا د دریاب په غاړه روان شو مزل کوي ډېر مزل یې وکړو څوک وایي سهار ورسېده څوک وایي 3 ورځو کې ورسېده چې ویې کتل ډیر مزل یې وکړو نو د دریاب په غاړه باندې د سیو د مڼو یو باغ لګېدلی دی هغه د مڼو باغ یو څانګه په اوبو کې راښکته شوې وه او د هغې نه سیو را پرېوتې او په اوبو کې را روانو هغو نه چا راغورځولې په خپله را شوکېدلو را پرېوتې ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کمال تگورا آغا باغ تننوتو پا آغا باغ کے او سپینگیری سڑے ناز دے سپینگیری سڑے ناز دے آغا سپینگیری سڑے بارو یو سپینگیری سڑے ناز دے آغا سپینگیری سړي ته وی سلام واچو سلام جواب واغستو ورته وی د دې باغ مالک څوک دی وی د دې باغ مالک هو الله دی هو څوکیدار زیما د باغ مالک الله دی څوکیدار زیم وی ځوانه خدمت ویا تاسې څوکیدار یو یاره صرف ستاسو د باغ یو مڼه چې کوم دی په دې اوبو کې راغلی وه او زه د بغداد د سیمې نه راغلیم او ما اودس چارندام کوو هغه مڼه ما راپورته کړه بیا مې ورباندې روجه ماته کړې ده قربان د هغې معافۍ دپاره راغلی چې ما ته دا یو مڼه سیو معاف کا هغه یاره ځوان کې کمال شته ځوان چې د بغداد د سیمې نه دونه مزل کړی دی او د یو سیو د مڼې
د اجازت د پاره راغی د کی کمال له دا ځوان کمالی ښکاری ورته وی باغ چې کوم نه د باغ ملا د سانګې نش کېدلې او په بو کې راغلی و ما راغستې دارو جمع په ما ته کړی را ما وی که ته ما ته بخشش او معافي وکې زما روجه به د الله په در باندې قبوله شي ګینې بیا الله لا په ورځ د قیامت به څه جواب ورکوما دا هغه د باغ مالک بزرګو د خپل زمانه دا غنمو عبدالله سمعی رحمت الله علیه هغه ته ځوان مړه معاف کیږي خو دو شرایط لري څه شرطونه دي یو روایت کوي چې 3 کاله به د باغ خدمت کې بل روایت کوي چې یو 10 کاله به د باغ خدمت کې ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت اللہ علیہ د پیرانو پیر سے پلار مبارک ورته وی هر قسم خدمت چې وې زب د باغ خدمتونه کوما سونه وخت تیار خود الله نه یریګما چترات معافیو کې ما بالله معاف کې استا مړ د باغ په ما باندې حلال شي اوس خو څوک پروا نه کوي کچا ثابت باغونه یو له کو چا هر څه پدې غبس کو پزوري ونیو مثال په پټه پغلا کو پروانشت قیامت کې بیا ګورو قیامت کې بسنګ ګوري قیامت کې به الله ته جواب ورکې د الله په حضور کې بغیر د الله د محبوب پیغمبر نه سو خبره کولی شي هیڅ کوم نشي کولی الله لبس جواب پورز د قیامت ورکې او قیامت کې را پسې ګرځه بعضې سړی ویره قیامت کې را پسې بیا ګرځه دا په زور باندې مال نیول او په زور باندې غبس کول او پردی غلاګانې کول او پردی مال خورل د دې زیشته تپوس بکیږي اللہ قرآن عظیم کی فرمائی د ذرے ذرے صاحب کتاب بکیږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرا د خیر او د شر د ذرے ذرے تپوس بکیږي ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرا د زری زری صاحب کتاب بکیږي بیا به الله لس جواب ورکې دنیا خدا سیزه پدې کې چې توبه باسن الله بدی معاف کی جو توبه دی وستلی نوی بل معاف کی دوزه کم زه قبر را روان لسخ زه لړمانان دی ماران دی او التا عذابون دی پا قبر کی تکالیف دے راحت پکی نشتا آغا چا دا پار راحت دے چاچے پا دنیا کے پسچ باندے توبہ وستلیوی گنے پری خودی وی او نیک عمل کری داغا دا پار پا قبر کی راحت دے زنکار غلا چور سڑے بد عمل سړی غیبت کون کی انسان چې دنیا نه لاړ شي توبو نه باسي د قبر عذاب باغته ملاويږي حضور پاک فرمای اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر حضور پاک الله محبوب پیغمبر دے د عذاب قبر نے امن غوښته دي د عذاب قبر نے امان غوښته دي عذاب قبر سخت دی الله دې موږ ټول د قبر د عذاب نه وساتي شوق سلامین وای ورته وی د دې با خدمت بم کوم نور وایا بل شر سره ورته وی چې کله د باغ د خدمت نه فارغ شي بیا یو شرط برلې هغه شرط به منظور قبول کې
البتا ته زما د باغ مړه معاف کی. څه شرط دی؟ ورته وی زما پکور کی یو لور دا، آغا زما لور با پا نکاح باندې در کوما. تو نکاح لپس خواسان دی کنا، بس وی بے چی ما قبول کردی لیکن چی لور پا نکاح راکے خبر ختم شو کنا. زما لور دا پا نکاح باندې بے اخلی خداغے کی اوسو نقصانات موجود دی. آغا نقصاناتو تا بغال ایک دی. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ پیرالو پیر سے پلار وطے سا نقصان پکیرے ورتے ویول نمبر نقصان دا دے چی زمالور پسترگو باندے لندا دا لنبے نقصان دے. دیم نقصان پکی دا دے چی پا وگونو باندے کلنا. دریم نقصان پکی دارے چی پا جب باندی گنگے دا. سرورم نقصان پکی دارے پخپو لاسونو باندی شل دا. پنزم نقصان پکی دارے چی پا سر باندی گنجے دا. دیتا بسو غالک کی دی، دیتا سو غالک دی. دا سوک کولیشی چی خزر پا نکاوالی پسترگو دیلندی زبزان گرزوں کو زبدا خزا گرزوں ما او پخپو باندے شلی دا بسنگ گرزوں ما. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ و تویز دا اللہ نیریگم زبا پورز دا قیامت اللہ لس جواب ورکو مازکستا دا باغ ملم خوللیلا قربان دا طول شرائط مات منظور دی. استاد لور خو بیا خدمت پکار دے زکا چی پا سترگو باندے لند دا پا وگنو باندے کلنا پا جب باندے گنگے دا پا لاسونو خپو باندے شلنا او پا سر باندے گنجیرا بیاو بخاوند دی خز خدمت کئی زکا دیل بو برالی دیل بخوراک ورکی دا بگرزی را گرزی دا خو بل خدمت پاواله شو. هغه صاحب زما دا خدمت ما ته منظور دی، ستا د لور خدمت ما ته منظور دی، قربان د باغ مړه ته معاف کا. بچ دا خدمت ته منظور دی، اوس د نکاح تړم او دقه خزه ځان سره بوزا او بیا با د باغ مړه ته معاف کی. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ مبارک وی قربان مات منظور دا. کلد ماسوتن ٹیم رالو نکاح تڑی عبداللہ سمعی رحمت اللہ علیہ خودیر بزرگ انسانو دا باغ مالک دا آغا جنہیں چکم واغ زنانا فاطمہ ام الخیر داغی ناموا وہ دیندار خزوا پلار وطا نقصانات پیش کچھ دا نقصانات پکی داغی زمان منظور دا. بس ما تا قبول ہے ما تا دا باغ مالا معاف کا زبا اللہ لسا جواب ورکو. پر یہ زمانہ کی جو 100 روپے سڑی پٹولی شی اگا سلم پٹائی 500 دا واسه کیږي نه 500 پټي په دې مال لیکل پروانش جیب کې واچو مزه په کوا خو زیر روان دی ګوري آخرت را روان دی د جواب زیشت څنګه به جواب پیش کې بیا الته سو جوابونه کولی شي. هر سړی با دا زمکر تانبی پزمک باندې بہر سڑی پورز دا قیامت والعالوی بربن لغل بی بدن بسوزیگی تکلیف بملاوی سو پا غورت باندې خپل جواب نشکولے دا بل جواب بسو گئی. یو دا اللہ محبوب پیغمبر دے چې د خپل ګناهګار امتیانو شفاعت بکوي
شوق سره سبحان الله وای مونږ له الله داسې نبی را کړی دی چې په هغه سخت ورځ باندې د آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې به یو پیغمبر هم د الله په حضور کې سر پورته کولی نشي او الله تبارک و تعالی به محبوب ته محبوب سر پورته که څه غواړي سوی سر پورته کا سچ وی نن به منظوریږي وایه محبوب ته څه غواړي یا الله امتیان مې سوځېږي امتیان په تکلیف کې دی شفاعت کول غواړم الله به ته حکم وکړي محبوب د خپل امتیانو شفاعت کو ستا به منظوریږي سبحان الله جواب به صرف حضور پاک پر ورځ د قیامت کوي اوږده واقعه ده نکاح وشوه چې کله ابو صالح موسی جنگ دوست رحمت الله علیه کمرې ته داخلېده کله کمرې ته ننوځي ګوري یو ښایسته زنانه د ښایسته صورت والا بیبي ناسته ده په سترګو روغه ده پیرانو پیر رحمت الله علیه والد محترم ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت الله علیه ترا پورته شوه استقبال کوي د خاون استقبال کې ودرېده ابو صالح سے واپس کوټې نه ووته رالو خپل خر ته کېناستو عبدالله سومعي صاحب ته قربان تاسو ما سره عجیبه غوندې خبره کړې وه څنګه تاسو خو یې زما لور ده په سترګو ړنده په غوږونو کړه په ژبه ګونګۍ ده په لاسونو پوښله ده په سر ګنجۍ ده اخو روغه رمټه ښایسته ښځه په کوټه کې ناسته ده ورته یې بچې کېنه ته چې د بغداد د سیمې نه د هغې د مڼې معافي غواړې زما لور خو د هر چا قابله نه ده که نه ما وی تا کې کمال لې دا لور ځکه په نکاح ما تعالی درکړه کله چې زما لور په کور کې د 7 کالو شوې ده یا د دې نه بعد د عمر قابل شوې ده چرته په دې سترګو باندې پردي سړي ته کتلي نه دي بغیر د قرآن د تلاوت نه سبحان په دې ژبه باندې چرته غیبت کړلی نه دی بغیر د قرآن د تلاوت نه بل څه ویلي نه دي په دې غوږونو باندې چرته غیبت پردې خبره اورېدلې نه ده بغیر د قرآن د تلاوت نه بل څه نه دي اورېدلې ځکه زما لور د قرآن حافظه ده شپه ورځ قرآن عظیم ته ناسته وي د قرآن عظیم تلاوتونه کوي په دې سر چې ګنجۍ ده چرته د دې د سر ویښته تر اوسه پورې چا لیدلي نه دي چې سر باندې څنګه ویښته دي هر وخت سر پټ لري پخپو چې شله ده چرته د خپله کوره چې کله دا په ځان باندې پوه شوې ده د 7 کالو عمر ته رسېدلې ده یاره دې نه کوس کم پاس عمر ته رسېدلې ده چرته په دې خپو باندې د خپله کوره چرته وتلې نه ده د دونه صفتونو قابل لور زما ده دا لور خو زما تا سره ښایېږي چې د بغداد د سیمې نه راغلی او د مڼې د یو سی په تلاش کې د هغې معافي غواړې ته خو ځکه دینداره سړی ابو صالح صاحب به د ورځې ټوله ورځ روژه و د پیرانه پیر صاحب پلار او د شپې به ټوله شپه الله ته ولاړو داسې سړی به معافي غواړي که به نه غواړي هغه د زرې زرې سیس په دې خولې ته ناچي تپوس کی دا کم ځای نه دی ولی نه چې ولی جوړیږي او د الله دوست نه جوړیږي نو د هغه به دننه ګیډه د حرامو نه پاکه وي هغه الله ته نږدې وي د حلال او د حرامو تمیز په هغه کې موجود وي هغه نه ځکه انسان او نیک ولی جوړیږي د هغه خبره د الله په در باندې قبلیږي د هغه نکاح نه څوک پیدا شو چې کله نکاح وشو وخت ترمنځ تیر شو پیرانو پیر دستگیر الشیخ
عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د هغه نکاح نه پیدا شو چې دونه پاکه دیندار بیبي فاطمه ام الخیر ورته ویلی شي د پیرانو پیر صاحب والده محترمه او تیر جمعه تاسو ته ویلو چې پیرانو پیر صاحب مبارک خپل پلار استاد ته کینو د مور په غېږ کې 19 سپارې قرآن یاد کړو داسې مور او دا یاد ساتئ ګورئ د بچی د پاره اول مدرسه د مور غېږه ده د بچی د پاره اول مدرسه د مور غېږه ده چې د مور په غېږ کې څه یاد نه کړي نو بل ځای بیا نشي یادولی د مور په غېږ کې به څه یادی چې کله معصوم لویږي او کمال ته رسیږي نو مور ورته د دین لار ښیي نو معصوم دیندار شي کله ورته ذکر کی او کله مور تلاوت کی او کله تسبیحات کی او کله دعاګانې کی او کله نفلونه کی کله منځونه کی معصوم بچی ګور چې زما د مور کوم عمل کوي نو د هغې نه بچی تربیت یادي نو اول مدرسه د مور غېږه ده او چې مور ټوله شپه ټي وي وي سی آر ته ناست دی او دمبازې موبایل یې ګوري نو بچی هم د هغې نه تربیت کوي چې زما د مور دا کار کې راشي دا کار یې زده کول غواړي اورې بیا ماشوم په خپله په غلطه لار ځي او چې ماشوم دیندار وي مور پلار دیندار او صالح وي الله اولاد لم کمال ورکوي چې ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت الله علیه د کمال خاوند نو الله زم کمالی ورکړو چې په د تمام اولیاء سردار دی پیرانو پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه الله درجات بلند کا داغی د شان او د کمالات او د عظمت او د ولایت په خاطر الله زم د ټولو بند بیلې روانې کړه هر قسم نقصان نه مصیبت نه آفات نه مون ټول محفوظ وساته خیر برکتونه اشرابتونه الله زم د ټولو نصیب کړي ربنا تقبل منا